ما ته یو کس ټلیفون وکړو زه د مدرسې خادم یم ما ته دعا کوه چې الله مې بچې حافظ کړي مې ته د مدرسې خدمت کوي وی آو او چې په کوم ورځ پروګرامي نو علماو ته په لار کې ولاړې مزه لوړ مې اغستې یو علماو ته ولاړې پکې ورځ اسی د علما ته داسې راځه ته داسې را بس د دې را پیرداري کومه مې بغیر زما د دعا نه به د الله بچې حافظ کوي انشاءالله دا پیرداري او دا چوکیداری به د یو ورځ حافظ قرآن بچې درکوي اقې مدرسې ته لاړم کومه کې چې هغه خادم و او د حافظانو دستربندي وه او د هغه بچي تم په خپله باندې پګړی ووهله ما ورته واله د قرآن د حافظ بچی هغه تا چې وي زه خدمت کوم او دا د هغې سیله د واله د قرآن حافظ چې تا علماو چوکیداری کوله نن الله د قرآن حافظ بچی درک دا سوال نه پیدا کیږي ستا پګړی خوښه ده ستا عالم خوښ دی الله به عالم درکوي په کور کې انشاءالله کمې څه دی وجه څه ده مونږ وایو رایې ولی چې حافظ یې کوم ته اراده کوه او زه هم بچې راوله زه لاره باندې روان وم یو کس ودرولم ګاډي شیشه مې ورته کته کړه وی مولي صاحب زه به ستا دا پګړی ښکلو مې ولې وی ما ته مې مور وی چې که دی دې کله ولید نو دا پګړی به وله ښکل کې ما ورته وی 100 پیرې دا پګړی ښکل کا ستاسو د میندو دا ارمان دی چې دا پګړی زمونږ بچي ښکل کړي مې مونږ هم کتلی دی زمونږ دا دی چې مورې بچې راولېږه چې ما سره حفظ وکړي چې دا خپله پګړی ورته په سر کم او په دې کې دله کور ته درولېږم زمونږ دا ایمان دی ښه زمونږ ایمان وګوره زمونږ خو دنده ولټوله که نه مونږ وګوره دا علما مونږ تا دپاره څه خوښو ته وایي پګړی دې ښکلومه زه هم راوله بچې چې زه درله حافظ کم او دا پګړی وله اسې ورکم چې دا ورته په سر کېدمه چې دا پګړی دې د مور خوښه وه دا پګړی دې د پلار خوښه وه سره د دې پګړی زموري ته ورته کور کې اوړه راوړه پلاره ته ورته کور کې ګوره راګوره